زه ځانګړی استازی خضر بندیان د چارسدې خیبر پښتونخوا نه ریپورټ کوم چې چارسده ګړی حمیدګل کې د سولې په نیت راغلي 3 سکه وروڼه له ترهګرو د لاسه مرګ نیول شو. یو ورور ټپي شو او پېښور هسپتال ته په امبولانس کې بوتلی شو. په پېښور هسپتال کې په یو انټرویو کې جان علم داسې وایي چې زموږ د مخکې نه هیڅ دښمني نه وه او په نسه خبره داسې حالات جوړ شو. زه اوس هم نه پوهیږم چې څه او څه وشو. د پیښې ځای ته رسېدلي عیني شاهدین وایي زبیر، یاسر، جمال او سابقه ناظم جان، علم، حشنغاري، کاکا لقمان د نورو سره یو څو ورځې مخکې زباني تکرار وشو چې د سولې صفایي په غرض د لقمان کور ته راغلي وو. مخالفینو د کور په مخه کې د لقمان د طرف نه فایرنګ شروع کو چې پکې زبیر، یاسر او جمال په موقع باندې مړه شو او جان علم سخت ټپي شو چې په هسپتال کې داخل دی. د چارسدې قبرستان کې چې کوم وخت جنازه کېده نو د قیامت ورځ جوړه وه. چغې سورې جوړې وې او د قیامت نه مخکې قیامت جوړ و. په زرګونو خلک د جنازې کې شرکت کولو لپاره راغلي وو. په دې خبر کې د پښتنو وروڼو دپاره دا نصیحت کېږي چې په نسه خبره د پښتانه وروڼه په یو بل د دنیا هوا نه قیامت کوي. پښتانه خو ټول وروڼه دي، خو خدای خبر چې داسې ولې کېږي.